نن به وایو RH بلډ ګروپ سیستم. که موږ وګورو موږ وایو زموږ بلډ ګروپ A پازیټیو B پازیټیو A نیگیټیو B نیگیټیو. نو د RH ګروپ یا د RH فلټر د ټول نه مین کار څه شی دی؟ مین رول د RH فلټر څه شی دی؟ د پازیټیویټي او نیگیټیویټي. یعنی هر هغه کس چې د هغه بلډ ګروپ پازیټیو وي نو تاسو پوهه شئ چې د RBC په سرفیس باندې به RH فلټر موجود وي، او هر هغه کس چې هغه وایي زما بلډ ګروپ نیگیټیو دی نو تاسو پوهه شئ چې دغه کس د RBC په سرفیس باندې به RH فلټر پریزنټ نه وي، RH فلټر به پرې موجود نه وي، ځکه د مین فنکشن د مین رول RH بلډ ګروپ سیستم هغه پازیټیویټي او نیگیټیویټي بلډ ګروپ ته ورکول دي. بیا موږ وایو چې RH فلټر خبره کوو چې RH فلټر خو پازیټیویټي او نیگیټیویټي ورکوي، خو زموږ سره RH فلټر څومره دي؟ نو مور دین 50 زموږ سره RH فلټر دي، یعنی د 50 نه اباو دا زموږ سره RH فلټر موجود دي چې د RBC په سرفیس باندې پریزنټ وي. خو په دې 50 کې په دې 50 کې آوټ اف دیز 50 د 5 موست کامن هغه 15 کامن د ټول نه کم دي. نو په هغه کې یو زموږ سره دا کیپیټل D کیپیټل C سمال C کیپیټل E سمال E دا 15 چې زموږ سره دي دا 15 زموږ سره RH فلټر دي او دا په دې 50 کې د ټول نه کامن دي. بیا په دې 50 کې خو دا 15 کامن راځي، بیا په دې 15 کې خبره کوو چې کلینیکلی د ټول نه کامن زموږ سره کم فیکټر دی کم انټیجن دی. نو په دې 15 کې کلینیکلی د ټول نه کامن او امپورټنت چې دی نو هغه دا کیپیټل D دی، دا کیپیټل D دا زموږ سره کلینیکلی د ټول نه کامن او امپورټنت دی. ولې دی؟ یو خبره یو خدا چې موست پریویلنت د دې د وجې نه زیاتره، او دویم زموږ سره موست امیونوجینک مطلب داسې چې کله مونږه داسې بلډ ګروپ ترانسفیوژن وکړو چې یو کس نیگیټیو وي او مونږ هغه ته پازیټیو بلډ ګروپ ورکړو، یعنی چې په هغې کې RH D انټیجن موجود دی، نو د دې RH D انټیجن بلډ ته تلل او ډایرکټ امیون سیستم اکټیویټ کېدل چې بس د بهر نه خو سره راله نو ډایرکټ د دې خلاف زموږ سره څه کېږي؟ امیون سیستم اکټیویټ کېږي. نو موست امیونوجینک او د موست پریویلنت د وجې نه زموږ سره په دې 15 کې د ټولو نه کامن چې راځي نو هغه زموږ سره D انټیجن راځي. بیا دغه شانتي د جینز خبره کوو. نو څنګه چې موږ په ABO بلډ ګروپ سیستم کې ویلو چې د A بلډ ګروپ یا د A انټیجن لپاره خپل جینز وو، د B انټیجن لپاره خپل جینز وو، نو دغه شانتي زموږ سره د RH بلډ ګروپ سیستم د RH فلټر د RH انټیجن لپاره خپل جینز دی، او هغه جینز ته موږ هم د RH فلټر په بیس باندې نیم ورکړی دی. کم دي 15 جینز دا راغلی RH D جین، RH کیپیټل C جین، RH سمال C جین، سمال C جین، RH کیپیټل E جین and RH سمال E جین. دا 15 جین زموږ سره داسې دي چې دا 15 جین زموږ سره د دې 15 فلټر یا د دې 15 انټیجن د 5 RH انټیجن پروډکشن کوي، د دې په پروډکشن کې د دې مین رول دی چې په کم جینز کې هم ابنارملټي رااله، په کم جینز کې هم میوټیشن راغی نو هغه فلټر به زموږ سره نه جوړیږي. بیا که د نیچر په بیس خبرو وکړو نو موږ د ABO بلډ ګروپ سیستم کې د A انټیجن او B انټیجن نیچر هم ایکسپلین کړو، یعنی د ABO بلډ ګروپ سیستم چې کوم انټیجن دي هغه کاربوهایډریټ ان نیچر دی، هغه زموږ سره سره شوګر دی. او دغه شانتي که زه د RH بلډ ګروپ سیستم د RH انټیجن د نیچر خبره وکړم نو دا د ما سره پروټین ان نیچر دی. پروټین ان نیچر کم پروټین 12 پاس ترانس ممبرین پروټین، یعنی د ABO بلډ ګروپ سیستم انټیجن هغه زموږ سره کاربوهایډریټ ان نیچر دی، د RH بلډ ګروپ سیستم انټیجن هغه زموږ سره protein in nature. اوس په ډیټیل سره ایکسپلین کوو the difference between ABO blood group system antigen and RH blood group system antigen. دا د ما سره RBC رااله، دا څه شی دی؟ دا د ما سره
ار بي سي ده. صحیح شو. وزما سره ټول نه اول په دې باندې زه د ای بي او بلډ ګروپ سیستم انټیجن ډرا کوم چې هغه د ما سره کاربوهایډریټ ان نیچر دي او هغه څنګه دي هغه داسې دي اولیګوساکراید. صحیح شو. اولیګوساکراید plus glucose, this is glucose, and this is N-acetyl galactosamine. This is N-acetyl galactosamine. نو دا د ما سره A antigen راغی. دا د ما سره څه شی راغی؟ A antigen راغی. دا د ما سره A antigen. دا د ما سره A antigen راغی. وس دغه شانته د ار بي سي په سرفیس باندې چې A antigen موجود وي نو هغه ته موږ بلډ ګروپ نیم ورکو څه شی A بلډ ګروپ. وس پر پوزټیو خبره کوم کچره د دې ار بي سي په سرفیس باندې د دې انټیجن سره سره زموږ سره د آر ایچ بلډ ګروپ سیستم انټیجن راغی د آر ایچ فیکټر په راغی نو بیا به موږ دې ته نیم ورکو. اوس خدا د دې نام نما څه شي دی ا بلډ ګروپ څه شي ا بلډ ګروپ. دا د ما سره ا بلډ ګروپ دی. پوزټیویټي نیگیټیویټي مو دا نه ډول کړي. وس کچره د ما سره د دې ار بي سي په سرفیس باندې آر ایچ فیکټر راغی یا آر ایچ انټیجن راغی نو بیا به دې ته زنه ورکو څه شي ا پوزټیو بلډ ګروپ. نو موږ خبره وکړه د آر ایچ انټیجن د ام یو انټیجن د سره کاربوهایډریټ دی اولیګوساکراید فوکوز او ناګا دا درېونه چې راوړي چې د ما سره ا انټیجن جوړ کو. وز دغه شانتي د ما سره د آر ایچ فیکټر خبره ده. نو که د آر ایچ فیکټر زه ویم نو موږ وې دا د سره 12 فاس ترانس ممبرین پروتین دا د سره پروتین یا پروتین څنګه دی دا ترانس ممبرین نو دا د ما سره څه شی راغی دا د ما سره آر ایچ انټیجن راغی. یعنی آر ایچ انټیجن د ما سره څه شی دی هغه د ما سره پروتین دی او کم پروتین دی 12 پاس ترانس ممبرین پروتین یعنی 12 ټایم هغه د ما سره د ممبرین څه شي ترانس ممبرین بوي د ممبرین د مسې ټرانسفر شوی یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نو دا 12 پاس ترانس ممبرین پروتین دا د ما سره څه شی راغی دا د ما سره راغی آر ایچ فیکټر څه شی آر ایچ. بیا په دې کې د ما سره څه دیس از डी دا د ما سره هغه डी انټیجن شو دغه شانتي د دې سره سره بده دا شو چې دا د ما سره شوې کیپټل سی small c capital E and small e دا د ما سره هغه انټیجن ډیټرمیننت یا اپیټوپ. د مین خبرې مقصد می دا دی چې آر ایچ فیکټر دا د ما سره آر ایچ فیکټر دی کدا د ار بي سي په سرفیس باندې وو بیا به دغه ار بي سي ته دغه بلډ ګروپ ته موږ نیم ورته څه شي پوزټیو. نو اول د ما سره ا بلډ ګروپ راغی یعنی ا انټیجن راغی بیا په د ما سره آر ایچ فیکټر راغی د دې آر ایچ فیکټر د موږ دا د ما سره څه شو بلډ ګروپ ا پوزټیو. صحیح شو. دغه شانتي وس بل بلډ ګروپ سیستم دی دا د ما سره څه شو ا پوزټیو بلډ ګروپ. وس دغه شانتي بی پوزټیو خبره وکړو نو بی پوزټیو کې هم دغه شانتي سیم خبره ده اولیګوساکراید plus glucose and plus دلته ما سره دا ناګا ده څه شي ناګا
او دلته به بي انټيجن کې بدل زما سره سوي ګلیکټوز څه شي ګلیکټوز او دا زما سره راغی څه شي بي انټيجن څه شي بي انټيجن او دا زما سره شو ار بي سي نو اوس د ار بي سي په سرفیس چې کله بي انټيجن راشي موږ وایو دا زموږ سره بي بلډ ګروپ سیستم دی اوس کله دی د بي انټيجن سره ار ایچ انټيجن راغی بیا به موږ سره راشي بي پوزټیو بلډ ګروپ سیستم ہے ودا د ما سره څه شری ار ایچ فیکټر نو کدا ار ایچ فیکټر به د ما سره د ار بي سي په سرفیس راغی او دې دا بیا زه نیم ورکوم څه شي بي پوزټیو بلډ ګروپ دا د ما سره بي پوزټیو بلډ ګروپ راغی اوس دغه شانتي د ما سره د اي بي پوزټیو خبره کوم نو د اي بي پوزټیو کې به زما سره اي انټيجن هم وي بي انټيجن به هم وي او ار ایچ به هم وي دا درې وړو دي موجود دي او دا زما سره څه راغی دا زما سره ار ایچ فیکټر نو د دې کس بلډ ګروپ زما سره راغی څه شي دا زما سره دا ا انټيجن شو دا زما سره بي انټيجن شو او دا زما سره ار ایچ انټيجن شو نو د دې کس زما سره بلډ ګروپ راغی ا بي پوزټیو دا ما سره د کس بلډ ګروپ راغی اي بي پوزټیو نو اي پوزټیو مو شو بي پوزټیو مو شو اي بي پوزټیو مو شو اوس یو بلډ ګروپ ته چې هغه ته مونږ وایو او پوزټیو هغه به څنګه وي په او پوزټیو بلډ ګروپ کې به زما سره اي انټيجن او بي انټيجن خو بنوي با او پوزټیو بلډ ګروپ څخه د ار بي سي په سرفیس با ایچ سبستانس وي او د هغې سره په ار ایچ فیکټر وي او ایچ سبستانس کې د ما سره څه سره دي اولیګوساکراید پلس فوکوز دغه اولیګوساکراید او پلس فوکوز دا د ما سره راغی ایچ سبستانس څه شی ایچ سبستانس او د هغې سره د دې ار بي سي په سرفیس پورې څه موجود دي ار ایچ فیکټر دا د ما سره راغی څه شی ار ایچ انټيجن او دا د ما سره راغی ایچ انټيجن یا ایچ سبستانس نو د دې کس په د ما سره بلډ ګروپ سوي د دې کس په د ما سره بلډ ګروپ وي او پوزټیو څه شی او پوزټیو نو شاید چې تاسو به پوزټیویټي او نیگیټیویټي په پوزټیویټي په پوه شئ
یعنی موږ چې وایو د دې کس بلډ ګروپ پازیټیو دی نو هغه څنګه دا ار بي سي ده د دې ار بي سي په سر کې انټيجن هم موجود دی او ار ایچ فیکټر هم موجود دی چې دا ځوان پریزنټ دي د ار بي سي په سر کې هغه د موږ دا اے بلډ ګروپ پازیټیو یعنی اے پازیټیو بلډ ګروپ سیستم دا کې دا بي انټيجن دی دا ار ایچ فیکټر دی نو بي پازیټیو دا قشان دی بلکې اے انټيجن او بي انټيجن ځوان دي نو اے بي پازیټیو او دې کې د ماته دا او پازیټیو بیا به خبره کوو د نیگیټیویټي یعنی موږ وایو اے نیگیټیو بی نیگیټیو اے بی نیگیټیو او او نیگیټیو نو سمپل په اسانه سره څنګه نیگیټیویټي څه ته ویل شي یعنی شدت لري اوس نیگیټیویټي څنګه رااله سمپل په اسانه سره بس صرف او صرف زما سره چې کله د ار بي سي په سرفیس باندې د ار بي سي په سرفیس باندې زما سره څه موجود وي this is RBC and this is RBC او چې د RBC په سرفیس صرف A انټيجن راغی او RH فیکټر یا RH انټيجن پینو نو دې ته موږ ورکو A نیگیټیو څه A نیگیټیو دغه شان دا B انټيجن دی د RBC په سرفیس صرف B انټيجن راغی RH فیکټر پکې نشته نو دې ته بیا موږ ورکو B نیگیټیو دغه شانته دا AB انټيجن دی نو د RBC په سرفیس باندې A انټيجن هم راغی B انټيجن پر راغی لیکن RH فیکټر به نشته نو دې ته بیا موږ وایو AB نیگیټیو صحیح شو او دغه شانته د ما سره دا O بلډ ګروپ دی د دې RBC په سرفیس زما سره صرف او صرف H سبستانس دی RH فیکټر به نشته نو دې ته بیا موږ وایو O نیگیټیو امید ده چې په LBO بلډ ګروپ سیستم او په RH بلډ ګروپ سیستم به پوه شئ څه کوېسچن وي کمنټ سیکشن کې دا خپل کوېسچن لیکلی شئ ان شاء الله د هغې انسر به تاسو ته په ټایم ملوي